اگر یہاں پر آر سی سی پل ہوتا، یہاں پر بہترین سڑکیں ہوتے تو کبھی بھی یہ گاڑی نہ پھنستی. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچارے تقریباً رات سے یہاں پر بے یار و مددگار اور بڑی تکلیف میں یہاں پر انہوں نے رات گزاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید الرحمان کا خیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جندول معیار ہے، ضلع لوئر دیر کا علاقہ ہے، اور یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں ٹن کے حساب سے گرینائٹ کے پتھر ملک کے دوسرے حصوں میں لے کر جاتے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں، اور یہ ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھاتے ہیں جو ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ بری طرح یہاں دریا میں پھنس چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی گاڑیاں یہاں پر پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھیکیدار کو یا جس کی وجہ سے یہ گاڑی کی مالک کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ اس لیے کہ یہاں پر نہ روڈ ہے، نہ آر سی سی پل ہے، اور نہ دوسرے کوئی بندوبست ہے. یہاں پر اگر یہ روڈ کا کوئی خاطر خواہ بندوبست ہوتا، دریا کے اوپر آر سی سی پل ہوتا، تو یہ مسئلہ کبھی بھی پیش نہ آتا. لیکن اکثر یہاں پر یہ گاڑیاں پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ برسات کے موسم میں نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی زمینوں کو، یہاں کے روڈوں کو، یہاں کے پلوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچتا رہتا ہے. تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے اپنے منتخب نمائندوں سے، جس میں یہاں کے NA6 کا جو نمائندہ ہے محمد بشیر خان صاحب، ان سے بھی ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں. یہاں کی PK-17 کے جو کینڈیڈیٹ ہے عبید الرحمان صاحب، اس سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. KPK کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس علاقے پر تھوڑا سا رحم کرے. ورگا و تکوما خبر تکوما وتویما وتویم الک صبر کا ویما وتا الک صبر کا. تو یہ ابھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی مالک ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے بیچارے تگ و دود کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹریکٹر والا یا کوئی ڈائنا والا ہو تو اس کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ اس کو کھینچے. تو یہ ہمارا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں علی امین گنڈاپور سے، یہاں کے متعلقہ افراد سے، کہ اس علاقے پر تھوڑا سا رحم کرے. خدا را اس علاقے پر تھوڑا سا رحم کرے. اور یہاں پہ روزانہ یہ جو گاڑیاں گزرتی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. رنگ متو کما تلک دے خوراشا. تو بہرحال اس کے قریب بھی ہم جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر ان کو کیا مسئلہ ہے، کن کن مسائل سے یہ لوگ ان کا پیش کر رہے ہیں، اور یہ کب سے یہ گاڑی کھڑی ہے. تو بہرحال اس وقت تھوڑے سے دور سے میں ہوں، ان کے قریب جا کر میں ان سے پوچھوں گا. یہ بیچارے بڑے تک دودھ کے بعد جو ہے نا یہاں پر پریشان سوئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ مزدور لوگ ہیں اور ان کو کتنی پریشانی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ نہیں رات کی کس پیر سے یہاں پر سو رہے بیچارے. اندھیری رات میں یہاں پر یہ گاڑی پھنس چکی تھی، اور ابھی میرے خیال میں اس کے جو مالک ہے یا جو ٹھیکیدار ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی مکمل طور پر پھنس چکی ہے. ابھی اس کو نکالنے کے لیے یہاں پر کوئی ایکسیویٹر یا کوئی ٹریکٹر یا کسی اور چیز کی بندوبست کیا جائے گا جو اس کو کھینچیں گے. تو یہ اتنے مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہے، یہاں پر کوئی آر سی سی پل نہیں ہے. تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے یہاں پر کوئی مالک ہے یا کوئی ہے ٹھیکیدار. څوک دی ستاسو دلته څوک ملګری شته؟
دا ملګري ستاسو د دې سره هسې راغلي تاسو ها څوک شو ستاسو هغه دغه ټیکهدار څوک دی شته ها صحیح ده او خبره واره دا ګاډی کوم وخت نن خطی دی تاسو سره وئ ودرېږه لږ دلته ودرېږه نه ته سره وې په خپله باندې مونږ په خپله وخو اوبه وه پته پکې او خبره وه ته د دې ګاډي ډریور یې او دا نور کسان چې کوم دي دا یو ډریور او بل کلنډر دی سر دا راته ووایي چې ته د دې نه مخکې په دې طرف باندې چېرته تللی که نه زه په یو پیره مخکې م تللی مخا وخت کې اوبه نه وې نو په کار دا و چې تا دا ځګۍ مخکې چې کله وې که نه ځکه دا خوړونه په دې وخت کې راوځي په هغه واسطه پرې رالو نو اوس خو اوبه ډېرې وې بس مونږ په هغه طرف په هغه وجه راځو دا راته اوس څومره مشکلات ته دي بس د حد نه بار بس د حد نه بار مشکلات دي او مشکلات په څه وجه باندې دي نو بس نه شو ویلی نه دا خو شو ویلی روډ ته ضرورت دی روډ ضرورت دی خو اوس چاته وایي ګنې زه راته وایم په دې ګاډي باندې کم از کم اوس په دې ځینو خبرو زمونږ لږ دغه ګنې په دې ګاډي کم از کم د حکومت چې دی نو 25-30 هزار روپۍ د یو ګاډي ټیکس حالي داسې ده صحیح ده او روډونه او خوړونه او کاړونه زمونږ دغه حال 12 او 15% به حکومت را لګي او دا په دې دغه ټیکس چې کوم ستاسو نه اخلي دې خوا لږ ودرېږه دغه ټیکس به دلته په روډونو باندې لګي د هغه به د پل په مد کې لګي خو چونکې هغه ټیکس کې کوم اخیستی کېږي هغه په یو ځای کې نه لګي داسې ده که نه ګوره زه درته صحیح باندې وایم دا چې مونږ پېښور مردان ته رسو کم از کم 27-30 هزار روپۍ د دې یو ګاډي حکومت ته ټیکس راکوي صحیح ده مونږ ته نه د روډ پته لګي نه د هېڅ غم څوک د هېڅ شي بندوبست نشته هېڅ بندوبست اوس چې ډېره ټیکس بل یو څه شی راولي له بېګا د شپې نه ولاړې مونږ دا درېیمه شپه د ویده شوي نه یو دا کسان وسیله له ویده شو او بل دلته چې کوم دی موسم هم ډېر زیات خراب دی په دې باندې کوشش دا کوو دا اوس ګوره خدا نه خواسته که دې ځګي کې د خوړ راوځي که نه او دا ګاډی په دغه ځګي باندې ولاړ وي نو دا خو تقریبا د 2.5 کروڑ روپو ګاډی دی داسې ده که نه بیا دغه تاوان چې دې ته پېښ شي نو کم از کم دغه تاوان به بیا څوک ډکوي خو کم سے کم زمونږ خپل متعلقه چې کوم MNA دی MPA دی د هغې نه موږ درخواست کوو چې مهرباني وکړه ستا د علاقې نه دا ګټه ځي او دا د ملک په نورو حصو کې د دې په تعمیر او په ترقۍ کې ډېر غټ کردار ادا کوي ځکه چې د دې علاقې نه کله دا ګټه لاړه نه شي نو ستا هلته بلډینګ به په څه جوړ شي ستا به هسپتال په څه جوړ شي ستا به چې کوم دی نور د کنسټرکشن کار په څه باندې وشي خو که چېرته تا توجه ورنه کړه او توجه ورکول لازمي په کار په دې دي چې دا پسمانده علاقه ده د دې خلکو نور بل څه هېڅ روزګار نشته دا علاقه که تاسو پروموټ کول غواړئ نو کم سے کم د دې د روډونو بندوبست کول پکار دي دا همیشه دپاره په میاشت کې لازمي طور دلته یو ګاډی نښلي او دا په دې وجه باندې نښلي چې یاره دلته د روډ بندوبست نشته دلته د پل بندوبست نشته دغه مخامخ چې کوم پل دی دغه معلق پل دی او معلق پل چې کوم دی نو هغه بیا تاسو ته ښه پته دی چې د هغې هېڅ څه کردار نه وي نو د دې لپاره RCC پل ضروري دی